او صحابه وی مونږ چې مدینه شریفه ترالو هجرت مو که مهاجرین وی نو په دې لختو کې به ترخه و براوانه وي بوی به کاو بدبوی وبو یو څو کویانو پکې خواګه باقی ټول د دریاب د سمندر دریاب نراغلي لختی چینه پزمکه کې دنه رګونه د دریاب ترخه مالګي جنې وبوي صرف یو څو کویان پکې خواګو یو ته به بیر روماوي هغه کوي د حضرت عثمان صاحب د یو يهودي نه په بیا واغشته مسلمانانو ته وقف کو لومبه ډېر لوی تکلیف وو صحابه چې رال ډېر لوی تکلیف وو دوبو او دا کوي پټولو کویانو کې لګ آباد او به ډېر وو د يهودي هغه به وبا دې خرصولې نو چې خوخه به وبا به ورکول چې به خوخه نه وجرنده به والا چې چاله به خوخه ورکول چې چاله نه خوخه نه ورکول نو رسول الله مبارک اعلان وکړ وې څوک به چې دا کوي والی خو خپل برقه د مسلمانانو سره شریکه کی خپل برقه د مسلمانانو سره شریکه دا معنا چې څنګه ته دیو بس کی چې مسلمانم تس کی خدای له والی رسول له والی داغه په حکم او مسلمان له والی زبد جنس ذمہداری او ضمانت په ورکم عثمان رضی اللہ عنہ لال یہودی ته وی دا کوي را خرڅ کا وی نه خرڅو وی ګورم مکه ورا باندې خرڅ کا نیم را خرڅ کا وی نیم خرڅوم خو په ډیرو پیسو دا سه بیا وی چې هغه وخت سره ډیره پیسې وی حضرت عثمان صاحب خود رسول الله مبارک دعا وا هغه ډیره خده په ګران قیمت دې نیم واغشته نو کوي خو ومن نه نیمیږي مطلب به دا یو ورځ به وبت توړي یو ورځ بدمای یو ورځ بسته یو زما درې ورځې بسته درې ورځې بدمای درې ورځې بته ناراضي زما خلق بته وبوړي درې ورځې چې ته پچا خرڅه هغه بته وبوړي بس يهودي نیم په دومره قیمت خرڅ کړي په ګرانه خرڅ کړ بعد عثمان رضی الله عنه اعلان وکړ و درې ورځې زما او درې ورځې داغي سا زما عیسی کې راځي خیراتی وبوړي عام اعلان شو ذکر رسول الله مبارک فرمایلی چې دا سه کسي والی چې برقه مسلمان سره شریکه کی مسلمان سره برقه شریکه کړه په لمړي خلک چې خلکو ته پته ولګي چې درې ورځې خیراتی دي درې د بې دي يهودي سا بیا درې د عثمان سه بي خیراتی دي بیا درې د بې نو خلک به د عثمان سه بي سره راتل د يهودي سره کې څوکاړو تل په دا غرض براتل مشکونه به ډکول او کور به سنبال يهودي دا قصې په پلاس کې خان چې دا څه په مصیبت وونه ده هغه ټول نیم هغه چې په خیراتی ورکی زما د بیا غیله څوک چې ترازی عثمان صاحب ته راشه دا باقی موهله وی پاغه ریټ نه علم ګوره پاغه ریټ نه علم هغه تا بګران یاره په ارسه چاله والا خو دا باقی مر پسې والا ز اسه ناس دم څه پیسې خو بنقد شي کنه باقی کوي هم واغ ټول مسلمان توقف الله د مسلمان بندوبست کاو نو یو دا کوي یو بیروح بیرحا وتوي د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په باغ کې یو پیو خشتا حضور پاک بته داغه نخ او به خوږی وي داغه نه به وبس کله یو بیر غرسو وسم شتاغه کوي حضور پاک اعلان کړو وی زما جنازه چې کوي غي نه مخ کې چې غسل لا کوي نو بیر غرس نه مواله وبروړي داغه غسل برا کوي بیر بوزاو بیر عهنو دا سه یو سوق یانو په مدینه شریفه کې داغه وبخوږی وي باقی ټول ترخه وي نو صحابه پکې بیماران شو نه جوړ شي حضرت ابوبکر صدیق بیمارو او خپه او جلل به حضرت بلال هغه بلال چې په مکه کې هغه سونه تکلیفونه رسیدلي مکه مکرمه کې څومره په تکلیف کې او غریب ګرم از مکه در مدینه آباد ده مکه کې اس نشته بوټي موټي دلته بوټي مدي خو بیا به مکه پس خپه او جلل به ابو جهل ته خیره کوله الله دې ابو جهل هلاک کی وي مونږه د خپل زمکه نه راو شړلو د وباز مکه ته راو شړلو خیره به کوله یو ځل رسول الله مبارک تا صحابه وی چې بیبیان ورته وی بیبي ورته وی ټول صحابه پریشان دي ټول بیماران دي او ټول جاړي په مکه پسې نو حضور پاک دعا وکړه دا سه دعا وکړه چې مزیدار دعا وکړه اللهم یا الله بارک لنا فی مدینتنا یا اللہ پدے خار کی منگل برکت وچے اللہم بارک لنا فی مدها و سعیها
بعضی سیزونه په وزن خرڅېدل، بعضې په پیمانه. یا الله د خوردونو سامان کې برکت واچوې. اللهم صححها، خدای موسم خوشگواره کې، اوبې خشته کې، جوړه کې. وانقل حماها، او خدای دا تبه بل خوا چې ته لرې کې، دا تبه ته لرې کې. رب العالمین ته سوال وکړو. نو رسول الله مبارک سبا صحابه ته وی خوب مې ولیده. نو په خوب کې یو توره ښځه وه، ببرسرې وه، بد شکله وه، او د مدینې نه ووته جحفې ته لاړه. وی ما اولته یا رسول الله، الله رسول د دې خوب تعبیر دې سو وست. د پیغمبر خوب زمونږ د خوب په شان نه، هغه وحی وي، وحی خوبي. رسول الله مبارک ته وی تعبیر دې سو وست. وی د مدینې بیماری وبا خدای د مدینې نه اوستله، جوفې ته لاړه، مدینه جوړه شوه. داسې خوشگوار مزیدار موسم، اعلی هوا، اوبه مزیدار شوې، صحابه ټیک شو، جوړ شو. او اللهم حببها الینا، خدای مونږ ته خوښه کې، الله زمونږ ورسره مینه پیدا کې. کحبنا مکة او اشد، لکه مکی سره چې زمونږ مینه ده، بلکې د هغې نه زیاته مینه زمونږ ورسره پیدا کا. مکی سره چې زمونږ مینه ده، بلکې هغې نه زیاته مینه پیدا کا. با صحابه بیا د مکی نوم به نه غشته، دومره مینه د مدینې سره پیدا شوه، دومره محبت د مدینې سره پیدا شو چې خلکو به مدینې پسې بیا منډې والې. نوم بدل، یثرب بدنن نپس ورته نه وایه، یثرب بروز د مسجد، یثرب نوم به ورته نن نپس نه وایه. نن نپس د دې نوم شو مدینة النبی. مدینة النبی، دا نوم خو تاسو یادی که نه؟ نوم څه شو؟ مدینة النبی، د رسول الله مبارک ښار، د رسول الله مبارک شهر، دا نوم کېښودلی شو. نو زموږ خلک ورته مدینه منوره وی، مدینه مکرمه وی، توابه ورته وی، طیبه ورته وی. رسول الله مبارک نوم بدل کا، توابه، طیبه، ښکلې ځمکه، ښکلې ښار، خوشبویه ښار، پاکیزه ښار، ستره ښار، داسې نوم یې ورته کېښود. یو ځل تمیم الداري رضی الله تعالی عنه راغی، رسول الله مبارک ته یو خوب بیان. چې د الله رسوله مونږ تاله راتلو په کشتۍ کې کېناستو. پخوا دا بادباني کشتۍ وې، په دې سیندونو کې به وې، هغې کې به یو جنډه لګولې وه، یو غټه جنډه به وه. نو هغه هوا به راتله، هغه جنډې له به یې ډغره ورکوله، نو کشتۍ به تله. زه چې کله کوړي کې وم، نو مونږ به دا کوړي نه د مصري باندې ته په دې سیند باندې وړېدو، پل نو. نو دغه بادباني کشتۍ په هغه زمانه کې چپو به، او کله چپو کشتۍ به وې، او کله بادباني کشتۍ به وې. نو مانګې به ناست، هغه بادبان به یې تاوو راتاوو، اجنډه به یې تاووله، نو په هغې به هغه کشتۍ روانه وه. نو وی مونږ کشتۍ ته راوختو، بادباني کشتۍ ته. وی هوا تیزه، سیلی طوفان راغی، نو کشتۍ یوړه، سمندر دریاب دې په مخه کړه، یو جزیرې ته ورسوله. خدای دا په کم طرف رالو، یا الله خدای غرق نشو، جزیرې ته ورسېدو. چې هلته جزیره کې کوشو، مونږ یا شو کوز شو، کشتۍ ته طوفان او زول قلار شي، نو بیا به زول سیبت بنیسو خپل. خو چې سین کوشو لږ مزله مو کو، یو حیوان، یو شی مو لیده، ټول په ویښتو کې پټ، سر نه خپو پورې ویښته دي، مونږ پکې درک د سرمنې نه لګي چې ووینو. مونږ وی ته څوک یې؟ وی تاسو څوک یې؟ مونږ وی مونږ د پلانکي ځای نه روان یو، مدینې ته تلو، او کشتۍ باندې زول طوفان راغی، دلته یې راوړه. ته څوک یې؟ وی زه جساس یم، انا جساسه، جاسوس یم. او جاسوس څه معنا؟ څنګه د چا جاسوسي کې؟ وی داسې وکړې، د دې جزیرې د میانځ هغه بل سر ته غوندې ورشئ، هلته یو شی، یو انسان ناست دی، او ستاسو په تمه دی، تاسو ته به هم څه خبرې وکړي، تاسو نه به هم څه خبرې واوري. وی شکم پیدا شو، او ناشناسي سره سړي شوق هم پیدا وي. مونږ ورغلو، وی چې ورلو، یو انسانو په زنځیرونو تړلی و، ډېر غټ دروند وجود لري، او په دې زنځیرونو کې چې به ټوپ کړی، یو ټوپ پې و، چغه به وواله، مونږ به ویرېدو. وی چې مونږ ورنږدې شو، دا اوس ګوره خپله واقع بیانې، خوب نه دی، خوب نه دی، حقیقت د سترګو لیدل دي. چې ورلو مونږ ورته وی مونږ ته وی تاسو څوک یې؟ مونږ وایو چې مونږ دغسې مسلمانان یو، پلانکي ځای نه ځو مدینې ته،
وی هغه د آخر زمانه پیغمبر راغلی دی. مونږ یو وی د خلکو حالات څنګه دی هغه سره؟ مونږ یو خلکو لګیا دي مسلمانۍ کې، دلادل مسلمانۍ زیاتېږي، مسلمان په امن دی، په سکون دی. وی بیا مونږ نه تپوسونه شروع کړل، وی چې پلان کې باغ میوه ورکوي؟ مونږ وی او ورکوي. وی سموده پس به وچ شي. پلان کې دریاب کې اوبه شته؟ مونږ وی او شته. وی دا به هم سموده پس وچې شي. خیر څه تپوسونه قصه اوږده ده، هغه مو کړل، مونږ هم جواب ورکړل. وی مونږ ته وی چې زه دجال یم، زه دجال یم، او د قیامت نه مخکې به زه بیا د دې زنځیر نه خلاصېږم او په ټوله دنیا به چکر لګوم، ګرځم به، خو یو توابه ته او طیبې ته به نشم داخلېدی. او چې کله هم زه توابې ته او طیبې ته داخلېږم نو د هغې په درو به فرشتې ولاړې وي او ما به نه پرېږدي، ما له به مخ اړی شام ته چې مه راځه دلته، ما به شړي. تمیم الداري رضی الله تعالی عنه چې دا قصه خپله، دا واقعه د سترګو لیدل حضور پاک ته بیان کړل، نو رسول الله مبارک صحابه را جمع کړل. وی چې تاسو ته زه ویم چې دجال به راځي، ومومنله. تاسو ته زه ویم چې په دنیا به چکر لګئ، ومومنله. دا تمیم الداري نه واورئ، د په سترګو ولیده، جزیره کې قید دی، بند دی. او دې چې وای چې زه به طیبې او توابې ته نه داخلېږم، باقي په ټوله دنیا به چکر لګوم. وی دا ټیک وای، کونټه مبارکې مدینې له راوبلله، الا هذه توبه هذه طیبه، دا توبه ده، دا طیبه ده، دا پاکیزه، دا خوشبوداره، دا مزیداره، دا اعلا او دا خوشبویا او صفا ستره خار دی زما، دې ته به دجال نه راځي، باقي په دنیا به چکرې لګي. رسول الله مبارک فرمای چې د مدینه درو ته رانږدې شي نو فرشتې به یحرسونها، د مدینه حفاظت پکې څوکۍ به کوي. نو دجال ته به مخ ورواړي، په شام به دیکه ورکړي چې زه شام ته، نو هلته به هناکه قد تقتل، هلته به دې مردار شي د عیسی علیه السلام په لاس باندې مړ به شي. دا د مدینه خصوصیت. پاکه خوشبویه. ما نه یو سړي تپوس وکړو نو مدینه کې د طبیعت څنګه وي؟ مې ډېر مزېدار. ویدا تپوس بکوا، مونږ د مدینه په ټخټو خوشحالیږو، د مدینه په معمولی غوندې زکام او معمولی غوندې ټس ټوس خوشحالیږو، ولی په بیماری خوشحالیږي؟ ما وی او رسول الله مبارک فرمای